الذي يخرج الله سوق دی پتا سکی چې الله ته قرض ورکی قرضا حسنا یو ش قرض فيضاعفه له اضعافا كثيره الله زیاتی دا غو د پاره ډیر زیات والله يقبض ويبسط الله رزق تنگي اور الله رزق خلاصي و الیه ترجعون دا غو خواته استاسو واپسی دا سورۃ البقره آیت نمبر 245 تفسیر ما بیان کی عزیزان په دې آیت کې الله رب العزت د جهاد په لار کې د الله په لار کې مال خرج کی ما پر تفصیل بیان کی جهاد بالنفس خپل ځان سره په ځان باندې جهاد کول دا هم جهاد دی جهاد بالمال خپل مال د الله په لار کې لګول دا هم جهاد دی اور بهترین جهاد دی جهاد بالمال اور پنن سبا کې چیرې د پیسو محبت اسمانو لتللې دی په دې دور کې د الله په لار کې پیسې لګول دا ډیر غټ ایمان والا کار دی الله رب العزت بدی کی وایي چې څوک ما ته قرض راکړي موږ چې څومره مال د الله په لار کې خرچو دا ټول قرض دی قرض معنا دا چې خامخا به راکړي قرض حسنه ودی ته نه وایي چې بیرته نسته قرض حسنه ودی ته وایي چې بیرته ستا ش قرض ودغه ته وایي چې انسان خپل مطالبه باندې پوره واپس ادا کړي موږ چې څونه مال خرچو د الله په دربار کې قرض ده الله فرمایي چې څوک ما درکې زه ورزیاتوم د دې تجربه حضرت علی کړه ده د یو څه په بدله کې لسبونه الله رب العزت ور کړی دي اور دا غره کم صحابه کرام کې حضرت ابو درداء انصاری رضی الله تعالی عنهم دغه کار کړی دي پورا باغ د الله په لار کې نبی علی السلام روان دي یو کور ویل دی بنگلا ولاړه ده پښتنو کې د چا کور دی جعفر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ کور دی نبی علی السلام دا سر داسې کی نور ځخ نه وکي صحابه ورله جعفر بن عبد الله ته ویل چې نبی علی السلام ستاسو کور باندې سر د کی جعفر بن عبد الله خپل کور ونړوي ځکه د الله په لار کې خرچ کړه صحابه دغه جذبه وي حضرت عثمان هغه جذبه وي چې تفصیل ډیر وښ دی بهر حال د هغه نظریه جوړوه چې د یو په بدله کې به الله لسر کوي زموږ دا خیال دی چې د الله سر کوي رسول الله ز تباسم نه ایمان به مضبوط ساتي دغه لس په بدله کې سل روان دي زر روان دي اور بیا د الله په لار کې ما مثال ورکړي اسی چکور تو سبحان الله وای لسلی کیا نہیں دی اللہ پر کی سبحان اللہ وای وسونی کیا اسی کہ سبحان اللہ وای لسنے وعلیکم السلام وای لسنے کیا نہیں دی اللہ پر لار کی وای وسونی کیا نہیں دی دا اللہ پر لار کی دا ہر شی قیمت اضافہ کی جو زیات کی دا نظریہ دا سوچ پکار دی اللہ دا قرض محتاج نہ دی الله تا مقام بڑاو دلو د پاره تا ته شسته جنت درکول د پاره الله دا ترتیب جوړ کړی دی اخر کې الله فرمایي چې رزق تنگول حمزه کوم اور رزق خلاصوم حمزه الله په قران کې بل ځای په سورۃ الفجر کې الله فرمایي چې زما بندگان باندې زریز تنگ کم بیا د بخاری کې الله خو مستوهین کوي الله خو ذلیل کلام الله خو زغوار کلام الله را کړي چشتي نعوذ بالله دا قران وای فیقول ربي اهانا زما رب زما توهین کوي زه خو خوار کړم الله اور کله چې رزق ورکی بیا خو در گاډیانو چې دی په گاډیانو په کاټنانو کې راسي بس بیا په غروب کې زخه الله داسې کړم زخه الله داسې کړم الله خو ماته دا کوټه را کړی دی الله خو ماته دا دسترخوان دی زما دغه غرور دا دواړه قران کې الله بیان کړی دی نه رزق تنگول او رزق خلاصول دا الله په لاس کې دی ما یو دوا عمل درته پیش کړم کوم سړی خاص طور پر نماز د سحار منځ او رزق دا لازم ملزم دی معیشت یو مسله خدا د چې زما استاد په ملک کې سود دی څنګه به مشتریز نس چلے دی لا به چریز نورم خراب پیږي سود چاته لار نور کی د ملک پورا نظام په سود باندې روان دی لہذا دغه تنکی په حکمرانانو په سیاستدانانو په وزیرانو نه ختمیږي چې سو بر د ملک څخه سود نه وتلی دویمه خبره ده سحار المس چې کوم کسان نه کوي ته وګوره په معاشره کې سحار المس نس نو رزق کم دی اور سحار مانزه بعد چې آیا الله لطیف بعبادی وای اور ماشام بعد چې سورۃ الواقعہ وای د سنت اهتمام او قبول چې الله دروازې څنګه خلاصي